أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نانی درس میں انشاءاللہ العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 6 آیات نمبر 57 58 59 60 سلور آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه ذکر چې نو هغه وشولو چې کم کسان بد عمل کوي کفر کوي هغوی ته به څه میلایږي، بیا چې کم کسانو اعمال صالحه وکړل د هغوی دپاره به څه او د هغې سره د الله د قدرت چې نو د هغې ذکر وشو. اوس په دې وخت آیات کې الله جل جلاله د قرآن چې نو د هغې صفت ذکر کوي او د قرآن متعلق د هغې چې نو یو څو صفات د هغې تذکره کېږي. د اولنی آیات کې الله جل جلاله د کلام د قرآن پاک چې نو هغه څلور صفتونه ذکر کړي. الله وی یا ایها الناس ای خلق قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة. الله وی ای خلق تاسو ته د الله د طرف نه یو نصیحت راغلی دی، شفا د نو هغه ده د زړونو، هدایت دی او رحمت دی. اوس د ناس نه مراد نو د تر د قیامت پورې هغه وخت مخاطبین چې دی نو هغه خو د مکې خلق ولو، خو نور دا کلام دا چې نو عام دی. نو تر د قیامت پورې الله رب العزت ټولو خلقو ته ووایي چې تاسو ته د الله له طرف نه چې دی نو هغه یو واز راغلی دی. واز موعظة نصیحت واز نو دا څه ته ویلی کېږي؟ نو وی واز دې ته ویلی کېږي چې انسان ته داسې طریقې سره چې دی نو هغه خبره وکړلی شي، داسې دلایل ورته بیان کړی شي چې په هغې سره د انسان زړه چې دی نو هغه نرم شي او دی د الله حکمونو ته غاړه کېږدي او د الله د نافرمانۍ نه چې دی نو هغه واپس شي. نو قرآن کې الله رب العزت دا تاثیر ښودلی دی چې کله چاته قرآن چې دی نو هغه وویلی شي نو په دې سره د خلکو زړونه چې دی نو هغه نرم کېږي، په هغې سره خلکو زړونه چې دی نو الله طرف ته مایله کېږي او دغه شان سړی د ګناه نه چې دی نو هغه باز راځي. خو چې دغې ته کما حقه څنګه چې د قرآن آداب دي د هغې څنګه اورېدل دي او بیا د هغې کې لوی شیز د انسان خپل طلب او دخل دی چې د دې انسان سره خپل طلب هم وي نو د قرآن تاثیر دی. او بیا په هغې باندې موږ تاریخ راوالو لږ شانتې وګورو، بېشماره په سوونو واقعات چې دی نو هغه داسې دي چې د زمانې د سخت نه سخت خلک چې دی نو هغه ګډلی شولو، خو چې کله د قرآن اواز پې لګېدلی، د قرآن تلاوت چې دی نو هغه پې لګېدلی دی، د هغه کیفیت بالکل چې دی نو هغه بدل شوی دی. دغه مشهور او معروف قصه بارها کرته چې دی نو هغه مونږ ویلې ده او اورېدلې مو ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې هغه په هغه وخت کې د حضور علیه الصلاة والسلام چې دی نو علیاذ بالله د هغه چې نو هغه د قتل دپاره روان ولو، خو چې کله رالو او د قرآن چې نو هغه یو څو آیاتونه چې نو هغه واورېدل، زړه یو دم چې نو هغه نرم شو او د زړه هغه ټوله کایه چې نو هغه بالکل بدله شوله، زړه یې بالکل بدل شول او په هغې کلام باندې ایمان راوړو، د الله د پیغمبر باندې چې نو هغه ایمان راوړو. نو قرآن کې الله دا تاثیر په خپل هم ښودی او بیا د دغې تاثیر سره د دغې صفت سره الله وایي من ربکم، دا نصیحت دی خو ستاسو د رب د طرفه، یعنی دا د یو عام انسان خبره نه ده، دا د یو عام انسان واز او نصیحت نه دی، ځکه د انسان خو انساني کیفیت وي، انسان په خپله ضعیفه دی، د کلام هم ضعیفه دی، انسان په خپله کمزوری دی، د اواز او نصیحت چې دی نو هغه هم کمزوری، څنګه چې تاثیر کول غواړي هغه شانتې تاثیر نه کېږي. نو الله رب العزت د دغه سره ووی یو قرآن په خپله داسې معجز کتاب دی
او دویم چې دی نو هغه دا چې دا کلام دا من ربکم ستاسو د رب د طرفه چې دی نو هغه دا نصیحت دی. نو چې کله د الله نصیحت دی د الله د طرفه چې دی نو هغه دی نو اوس به په دې کې څومره تاثیري دې د اچا چې دی نو هغه هم نه ذهن تلی شي نه چې دی نو هغه احاطه کولی شي. اوس اثر په موږ ولې نه کېږي نو زموږ خپل باطن دومره ګنده شوی دی چې د هغه د دغې اغوستلو د چې دی نو هغه قصه دی د هغه د دغې د اغوستلو په موډ کې چې نو هغه دی نه نو دا زما او ستا چې دی نو هغه د خپل باطن د هغې د ګناهونو نحوست چې دی نو هغه د وجې په موږ باندې اثر نه کوي که نه نور قرآن چې دی نو هغه واضح لوی نصیحت چې دی نو هغه کتاب دی. ځکه نصیحت دپاره چې دی نو کله واده فضایل ذکر هغه په قرآن کې شته، کله د وعید ذکر د یری د خبرو هغه په قرآن کې شته، کله چې دی نو هغه د ثواب ذکر قرآن کې شته، کله د عذاب چې دی نو هغه ذکر قرآن کې شته، کله د احکامو ذکر قرآن کې شته، کله چې نو هغه د اوامرو ذکر جو قرآن کې شته، کله د نواهی ذکر قرآن کې شته، کله د جهنم تذکره جو قرآن کې شته، کله د جنت تذکره جو قرآن کې شته. نو دینه نور بهترین وصیت چې دی نو هغه کېدی نه شي. اثر ولې نه کوي؟ زمونږ خپل باطن چې دی نو هغه دومره حتی شیطان رسول دومره مونږ ګنده کړی دی، دومره ګناه چې دی نو هغې نه مونږ هغې ګناه سره دومره مخلوط کړی چې دی نو هغه دی چې هغه د دغې نصیحت قبلېدو ته دی نو هغه د سره دیهان زینه. او دویم صفت الله پاک ذکر کړی وشفاء لما فی الصدور. دا قرآن چې دی نو هغه دا شفا ده د هغه څه چې کم په زړونو کې په سینو کې دی نو سینه کې دننه چې دی نو هغه زړه وي. ځکه ویلی کېږي سینه د انسان په وجود کې د ټولو نه اشرف چې دی نو هغه عضو د اندام دی. ولې؟ ځکه دې کې دننه زړه دی او په زړه کې دننه ایمان وي. نو دې وجې نه سینه چې دی نو هغه د ډېر لوی ځای دی. نو الله وی شفاء لما فی الصدور. نو اوس د دې نه کومه شفا مراد ده؟ حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي وایي د دې نه صرف روحاني چې دی نو هغه مراد دی. دیگر چې نو هغه نور علما کرام وایي نه وایي دې نه چې نو هغه روحاني بیماریانو کینه، حسد، بغض، تکبر، لویچاري څومره چې هم باطني امراض دي دا ټول د هم مراد دي. اصل چې دی نو قرآن پاک د دغې امراضو د شفا دپاره د هغې د ختمولو دپاره چې نو هغه راغلی او د دې سره قرآن چې دی نو هغه د جسماني ډېرو بیماریانو چې دی نو هغه هم علاج دی. احادیث مبارکه نه هم ثابت دي او دغه شانتي چې نو هغه د اکابرو تجربې چې نو هغه هم دي. لکه زه به تاسو داسې چې نو مختصر واقع وایم تاسو ته به نو یا دهاني وکم واقع مونږ بالکل تفصیل سره دوه درې پیرې چې نو هغه ویلو. وړاندې درس چې کله مونږ په شروع کو سورت فاتحه مونږ وی سورت فاتحه ته چې نو هغه سورت شفا هم ویلې کیږي. هغه ځکه تفصیلا چې نو هغه ما تاسو واقع دا ټول ویلو. صحابه چې نو هغه تلیول په یو دوره باندې بیا چې کله دا هغې نه راتلل هلته یو علاقه هغې علاقې والا نه چې نو ډوډۍ طلب کړه هغو له ځای ورنه کړو مېلمستیا ونه کړه. بیا د هغوی چې نو هغه مشر د هغه چې نو لړم وچېچلو د هغوی په خپل طبیبان هر څه چې نو هغه استعمال کړل خو چې کله علاج ونه شو کار آمد نه شولو نو بیا په صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین پسې رالل هغوی ته تاسو کې څوک دمګډه شته چې هغه زموږ دا کس دم کړي. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ چې هغه په دغه وخت کې هغه صحابو کې د ټولو نه کم عمر او کم عمر کې ول هغه ورته او هغه بیا لاړو د هغوی سره هغه دیرش بېزې چې نو هغه یې توی کړلې هغه دم کړلو چې دم شو هغه ښه شولو بېزې دې راواغېستې بیا حضور علیه الصلاة والسلام خوانلالو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ابو سعید تا ته چا ویلي ول چې نو هغه دا شفا دی؟ الله رسول ما ستاسو نه اورېدلي ول تاسو وایئ چې قرآن پاک چې نو الله پاک شفا جوړ کړی او سورت فاتحه یو نوم تاسو چې هغه شفا ویلو. نو زما ذهن کې اقه خبرو نو بهرحال داسې احادیثو هم ثابت دي تجرباتو هم ثابت دي جسمانی طور باندې هم خو نه اصل چې قرآن پاک الله پاک کم شفا ذکر کړله او د کمې شفا دپاره را لېږلی نو هغه روحاني چې دی نو هغه علاج دی. روحاني امراض چې کم وي هغه ځکه روحاني امراض دا د جسماني امراضو نه چې نو هغه ډېر زیات خطرناک وي. اوس یو سړی د کینسر نه مړ شولو الله د ته داسې نه وایي چې ته ولې دې مړ شوې. یو سړی چې نو د زړه چې نو دوالونه یې بند شول العیاذ بالله الله دې موږ د دغې ټولو بیماریانو نه وساتي. نو ده ته الله پاک داسې نه وایي چې ته ولې دې نه مړ شوې. یو سړی د شوګر نه مړ شو الله پاک ورته داسې نه وایي ته ولې دې نه مړ شوې. یو سړی چې نو هغه د بلډ پریشر نه مړ شو نو الله پاک ورته داسې نه وایي چې ته ولې دې نه مړ شوې. خو الله مکه که یو سړی چې نو هغه روحاني مرض باندې مبتلا و د عقیده د الله پاک سره د توحید برابر نه وه دی لاړو د نه به تپوس کېږي
د پیغمبر عقیده د ختم نبوت چې نو هغې نه وه د نه باقاعده د دې تپوس کېږي دغه شان د دې په عقایدو کې نور چې څومره امراض پراته ول نور چې کم ګناهونه څومره ول نو په هغې سره به چې نو هغه باقاعده د دې انسان نه پوچ گچ کېږي دی به په هغې باندې چې نو هغه نیولی کېږي نو ځکه الله پاک وایي شفاء لما فی الصدور د دغه روحاني بیماریانو د علاج دپاره الله پاک کلام چې نو هغه رالیږلی وهدن او دریم صورت نو الله پاک هدایت ذکر کړی الله وایي دا کلام چې نو هغه هدایت دی صرافه هدایت دی شروع نه چې نو بار بار ویل هدن للمتقین کله یو شان کله بل مختلف اندازونه کې الله پاک چې نو هغه ذکر کړی دی اهدنا الصراط المستقیم دا ټول نو قرآن د هدایت د صرافه و رحمه او رحمت دی للمؤمنین د مؤمنانو دپاره قولوا ورته پیغمبره بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا وایي چې د الله په فضل سره او د الله په رحمت سره پس په دې چې نو هغه د پکار دی چې خلک خوشحالي حاصله کړي اصل کې چې نو هغه تفسیر مدارک کې لیکلي چې دا چې نو هغه په صيغه د غایب سره نه و پکار فلیفرحوا نو پکار فلتفرحوا چې نو هغه ولو خو فلتفرحوا د مخاطب صيغه او مرادم د دې نه په هغه وخت کې د مکې خلک ول چې خوشحالي اصل هغه د قرآن د الله د فضل او د الله د رحمت باندې چې نو هغه خوشحاله کېدل پکار دی خو بیا چې نو هغه په خپل جواب کړی الله پاک چې نو فلیفرحوا د غایب په صيغه سره چې نو هغه ولې وي یعنی دا دوه ټکي لاندې کړل په یې سره ولې وي په ته سره ولې نه وي نو هغې وجه ذکر کړي نه وایي چې نو هغه دا ده چې دا کلام د تر د قیامته پوره دی نو په هغه وخت کې بیا خلکو صرف د هغې خلکو سره خاص کو نه تر د قیامته چې تاسو خوشحالي حاصلوئ نو هغه د الله په دین باندې حاصله کوي د الله دین باندې چې کومه خوشحالي اصل خوشحالي چې دی نو هغه دا ده او بیا چې نو دینه مراد نو یو قول پکې دا د حضرت عبدالله ابن مسعود حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه امام قتاده رحمه الله هغه بفضل الله و برحمته فضل نه مراد چې دی نو هغه قرآن دی رحمت نه مراد چې دی نو هغه اسلام دی دویم قول د دې الټ دی د فضل نه مراد چې دی نو هغه اسلام دی او د رحمت نه مراد چې دی نو هغه قرآن دی دریم قول بفضل الله د فضل نه مراد چې دی نو هغه د الله کلام دی او د رحمت نه مراد چې دی نو هغه د حضور سنت دی او څلورم قول هغه چې بفضل الله نه مراد چې دی نو هغه د الله کلام دی قرآن دی او برحمته نه مراد چې دی نو هغه په خپله د حضور علیه الصلاة والسلام ذات مبارکه چې دی نو هغه د مراد دی هو خیر مما یجمعون دا ډیر غوره دی د هغه څه نه چې دوی چې نو هغه یې جمع کړي اوس دوی چې کوم جمع کول کوي دنیا مال جمع کوي دنیا عہده جمع کوي دنیا منصب چې نو په هغې پورې نښتې نه الله رب العزت وایي دا د دغې ټولو نه ډېر زیات چې نو هغه غوره دی اوس دا ولې غوره دی حدیث مبارکه کې راځي تفسیر مدارک چې نو هغه حدیث نقل کړی دی مفهوم د هغې دا دی من هداه الله الاسلام چاته چې الله پاک چې نو هغه د اسلام چې نو هغه هدایت وکړي وعلمه او د قرآن پوهه چې نو هغه د لور کی او بیا د دغې نه وروسته قد شکل فاقته او دې سړی چې نو هغه بیا د دنیا د فقر فاقې چې نو هغه شکایت وکړو چې زه غریب یم ما سره سشتې نه زه محتاج یم نو الله رب العزت به چې نو هغه د دې انسان سترګو مخې ته چې نو هغه فقر کې دی به الله پاک د فقر نه بیا ونه باسي ځکه الله وله لوی انعام چې نو هغه ورکو او د دغې لوی انعام نه وروسته بیا هم ځان چې نو هغه او دویمه وجه چې نو هغه دا ده حدیث مبارکه کې نو هغه راځي من یرید الله خیرا یوفقه نو هغه یفقهه فی الدین الله وایي چې نو هغه څوک چې الله پاک د خیر اراده وکړي نو الله پاک د انسان له چې نو هغه د دین پوهه ورکړي دریم روایت چې نو هغه حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د هغې مفهوم چې نو هغه دا دی وایي الله رب العزت ان الله یعطي الدنیا الله رب العزت چې نو هغه دنیا ورکوي من هغه چاته لا یحب من یحب ومن لا یحب الله دنیا هغه چاله ورکوي چې هغه خوښ وي هغه له هم ورکوي او کوي خوښ نه کافر د الله سره شریک جوړي هغه له هم ورکوي یو روایت کې راځي اسلام او یو روایت کې راځي دین او الله رب العزت ان الدین ان الله لا يعطي الدين ان الله لا يعطي الاسلام الا من يحب الله رب العزت دین او اسلام د دین پوها او قرآن دا صرف او صرف هغه چاله ورکوي چې چاته الله پاک د خپل محبت اراده وکړي
څوک چې د الله خوښ وي نو هغه له د دین چې دی نو هغه پوهه ورکي، د قرآن پوهه چې دی نو هغه ول ورکي. دنیا خو د هر انسان الله پاک هر چا ورکي، مسلمان له هم ورکي او کافر له هم ورکي. ځکه الله وی هو خیر، دا ډیر غوره دی مما د هغه څه نه یجمعون چې دا خلک چې دی نو هغه جمع کوي. دنیا فانی ده، د هغې عهده فانی ده، د هغې مال فانی دی، د هغې منصب فانی دی، هغې اولاد فانی دی، د هغې جایداد فانی دی. یا به د انسان په خپله لاړ شي او یا به د دې انسان سره هر وخت دغه یره چې دی نو هغه لګېدلي چې څه ټایم هم زمانه د اخیستلی کیدی شي. نو ځکه الله وایي چې نو اصل قرآن دی چې دا ستا سره همیشه دپاره پاتې کېږي. نو چې کله همیشه دپاره پاتې کېږي نو دغه قرآن چې دی نو هغه واخله او په دې خپله خوشحالي وکړه. قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منهم حراما وحلالا. الله وی تو ورته وایه پیغمبره آیا تاسو لیدلی هغه څه چې نازل کړو الله پاک ستاسو دپاره رزق نو تاسو د هغې نه بعضې حرام جوړوئ او بعضې چې دی نو هغه حلال جوړوئ. یعنې په خپل جوړ باندې په هغې کې تقسیم. د حلال او د حرام حکم لګول دا صرف د الله پاک خاصه نه، دا د الله صفت دی. مخلوق کې چاته د دې اختیار نشته. حلال او حرام دا خو به الله کې چې دا شی حرام دی او دا شی چې دی نو هغه حلال دی. مخلوق ته دا حق چې دی نو هغه نه دی حاصل. د دې نو ټول وضاحت چې نه په صورت انعام په هغې کې تفصیل سره شوی چې دوه بعضې سوري استعمالول بعضې به نه استعمالول، د هغه به چې نه وکړل. قل ووایه ته پیغمبره الله آیا تاسو ته الله په دې باندې چې دی نو استفهام دی، آیا تاسو ته الله پاک اذن لکم د دې خبرې چې نو هغه اجازت درکړی الله د ویلي دی چې تاسو دا کار چې نو هغه دقه شانتې وکئ. ام علی الله تفترون، یا تاسو په الله باندې چې نو هغه دروغ جوړوئ، د خپل ځان نه چې نو هغه لګیئ. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب. الله وی تاسو د هغې کسانو باره کې څه ګمان دی چې کم کسان په الله پاک باندې دروغ چې نو هغه جوړوي. نو دغې کسانو د په ورځ د قیامت کې نو هغه څه خیال دی د نن چې الله باندې دروغ جوړوي، الله ته د دروغو نسبت کوي، نو د انسان د قیامت په باره کې نو هغه څه رایې دی، څه خیال دی، ولې دی به الله ته مخامخ کېږي نه، الله ته به پیشي چې نو هغه نه کېږي. ان الله لذو فضل على الناس ولكن اکثرهم لا يشكرون. الله د خپل بندگان الله چې نو هغه ډیر د لوی فضل خاوند دی په خلکو باندې، خدا خلک چې نو هغه شکر نه ادا کوي. الله وسره چې نو سوره دره معاملو کې صحت ولور کې، مال ولور کې، عزت ولور کې، اولاد ولور کې، هر نعمت ولور کې، او د ټولو نعمتونو نه د ټولو نه لوی نعمت ایمان د احسان هغه دی. الله د خلکو له ایمان هم ورکو، عقل ولا مرګو، او د هغې باوجود دوی بیا د الله پاک چې نو هغه ناشکري کوي. الله دې موږ د دغې نه وساتي. یا ایها الناس ای خلق قد جاءتکم په تحقیق سر راغلی دی تاسو ته موضعة نصیحت من ربکم ستاسو د رب د طرف نه، و شفاء او شفا لما د هغه څه فی الصدور چې په سینو کې دی یعنې د زړونو، و هدن او هدایت و رحمه او رحمت للمؤمنین مؤمنانو دپاره. قولو ووایه ای پیغمبره بفضل الله د الله ففضل و برحمته او په رحمت د سره فبذلک فلیفرحوا پس پدې پکار دی چې دوی خوشحاله شي، خوشحالي وکړي. هو خیر دا ډېر غوره دی مما له هغه څه نه یجمعون چې دوی جمع کوي. قل ووایه ورته پیغمبره ارأیتم آیا تاسو لیدلی دی ما هغه څه انزل الله چې نازل کړل الله پاک لکم تاسو دپاره من رزق څه رزق فجعلتم نو بیا جوړ کړو تاسو منه په دې کې حراما چې نو حرام و حلال او څه حلال. قل اوایه ورته پیغمبره الله اذن لکم آیا الله حکم کړی دی تاسو ته دی ام علی الله تفترون یا په الله باندې تاسو دروغ تړئ. وما ظن الذین او څه دی ګمان د هغې کسانو یفترون چې تړي علی الله الکذب په الله پاک باندې دروغ یوم القیامت د قیامت د ورځې په باره کې. ان الله بشک الله پاک لذو فضل خاوند فضل دی علی الناس په خلکو ولکن اکثرهم لا یشکرون لیکن ډیر د خلکو نه شکر نه ادا کوي، ناشکر دي.